ډېر یو ډېر عجیبه خبره د هغې تعلق هم حیا سره دی. هغه ډېر خلک وایي چې ماشومانو پنډوس سره لوبې کولې، دا یو نه پکې پنډوس راغی، صحابه کرام ناست دي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ناست د هغې مخې ته، یو راغی نو هغه پنډوس وي راواغست. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل دا حرامي دی. دا خلک کوي دا کیسه. ما به یو دوه نیم سوه ځله اورېدلي. عجیب و غریب خلق دی. هغه پیغمبر چې د هغه د اخلاقو تعریف قرآن کړی دی، دی هغه ته بد اخلاقه وایي. پیغمبر چاته حرامي نه وایي. زمونږ دا خلک څه کوي؟ دی علم شته دی، خوله کې ژبه لکه دا لوړ دی. د دروغو دپاره صرف رسول الله صلی الله علیه وسلم جوړ دی. دا د حرامي حرامي الفاظ ویل دا زمونږ د پیغمبر عادت دی نه ده سره. هغه ته غلط نسبت کړی دی، کفر کړی دی خالص. ماشوم وي کور ته راغی، نو تپوس یې وکړه چې یا زما مور ما ته خو رسول الله صلی الله علیه وسلم نن حرامي ویلي دي، ما ته حال ووایه چې تا چېرته غلا کړې د خپل خاوند نه. هغه خاموش شوه. نو بیا یې ویل چې غلا خو مې نه ده کړې، خو داسې چل شوی چې یو ځل خمبیره پکار وه، کور کې خمبیره نه وه، نو زه تلم د ګاونډیانو د کور نه مې لږه خمبیره بې تپوسه راوړې وه. نو شاید چې هغه روټۍ د پلار خوړلي او ما خوړلي او بیا د هغې نه وروسته ته پیدا شوې، نو دغه لحاظ سره ته حرامي. دا داسې بېدینه عالمان دي، الله دې تباه او برباد کړي. دروغ وایي په رسول الله صلی الله علیه وسلم، حرامي خو دې ته نه وایي په شریعت کې. حیا نشته دی علماو کې، دروغجنې قصې کوي او رسول الله صلی الله علیه وسلم ته هغې نسبتونه کوي او خلک سره سنډوي را سنډوي چې او دا هم داسې دی. شرعي حرامي هغه چاته نه وایي. شرعي حرامي هغې ته وایي چې مور یې بل چا سره د خپل خاوند نه علاوه ملاپ کړي. پیغمبر دا خبرې نه کوي. دا خبره که چا غیر مسلم کړی نو موږ به اسمان پسې اوچت کړی. خو چونکې زمونږ مفتیان دا خبره کوي، تپوس یې څوک نه کوي چې دا لیکلی کوم ځای آخر. دین خو زمونږ داسې نه دی. پرون کابه ورځ تاسو حدیث ویلو که چې زمونږ دین په څه شي بنا دی؟ په سند. نو علماو له پکار دي چې کم سے کم حیا وکړي د الله نه، د رسول الله نه حیا وکړي. دي به قیامت پر ورځ دا چیز به د هغه مخې ته راځي که به نه راځي؟ ملائک به دا پیش کوي که نه چې دې صاحب ستا باره کې دا دی، نو ستا به خیال دی هغه سره سترګې مخامخ کولی شي. دی په دې خیال دی چې هغه به زما سفارش وکړي. دا ګناه دی، دا بې حیایي دی. دروغ ویل دا بې حیایي ده. زنا کول بې حیایي ده. شراب څښل بې حیایي ده. غیبت کول بې حیایي ده. انسان کې چې حیا راشي نو د کې د ایمان غټه څانګه راغله. نن نه دا عهد وکړئ چې موږ به د حیا لوازمات پوره کوو، په یې به عمل کوو. انسان نه هم شرمېږو، خپل رب نه هم شرمېږو، بلکې د خپل ځان نه هم حیا کوو. یو ځای کې د یو ځای څیز د ښکاره کولو ضرورت نشته دی او موږ نه ښکاره کوو. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم موږ ته یو شعبه وویله.